ملکی حالات دا دی صوبے کی چکم حالات دی اغا ہر لحاظ سره تاسو وګورئ د ګرانۍ په لحاظ سره وګورئ د بدامنۍ په لحاظ سره وګورئ عزتمندو د کاروبار په لحاظ سره وګورئ د بدامنۍ په لحاظ سره وګورئ د خپل ځوانانو د مستقبل په لحاظ سره وګورئ د ماشومانو د فیسونو په لحاظ سره وګورئ د ګیس او د بجلۍ د هغه پیریډ کې او په دې پیریډ کې د مېګا چې څونه بلونه د بجلۍ 12 روپۍ یونټو نن په 31 روپۍ یونټ دی عزتمند نن تیل په 13 حکومتونو کې په 80 روپۍ لیټر نن په 160 روپۍ لیټر هر لحاظ سره که تاسو عزتمند وګورئ خدای شته دام زما دپاره یو جیت دی چې نن په دې الیکشن کې ماته پته ولګېده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ټیکټونو باندې عزتمندو جګړې وې کاغه د کونسلر وو کاغه د ناظم وو کاغه نور د کلي یوت هر ویلیج کونسل کې شل کسانو 25 کسانو داخله کړي په ټیکټونو باندې زموږ لانجې وي عزتمندو دا زما دپاره د فخر خبره ده او د پی ټی آی ټیکټ ډېر ملګري چې چا وله په 2018 کې ځان وچلی په 2018 کې جدوجهد کړی په 2018 کې دا خپل مشران خویندې میندې مشران جوړه مور او پلار هغه مجبوره کړي نن عزتمند وګورئ 80% هغه آزاد ولاړ دي د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کې ولاړ نن دغه مایوسي وګورئ او مایوسي ټیک ته عزتمند ځکه چې کمې وعدې کمې دعوې د دې مشر کړی وي مهنګایي به ختمومه قرض بنالمه امن و امان به بحال کومه ځوانانو له به 1 کروڑ نوکریانې ورکومه 50 لکه کورونه به عزتمندو جوړومه د غریبانانو له د مرګ نه به بېروزګاري ختموم نن کوم حل قسم په خدای زه دا مثال تاسو خو زیات دا بازار درته نږدې دی دا مثال زه تقریبا په هر ځای کې ورکوم چې نن نه 8 کاله مخکې به یو سړی لاړ په 10,000 روپۍ به غونډ ډاټسن کور ته راوړه راشن به هم راوړه وړه به هم راوړه چیني به هم راوړه په 10,000 روپۍ باندې به ډاټسن ډاډه په سوزکې به راډه په کور ته ورغله نن 50,000 روپۍ وې څه کومره بیګ کې راوچت کړی ګوتۍ په 50,000 روپو زره باندې قسم دې بورې نه ډکېږي عزتمندو د راشن پاک حلاله دیاړۍ کې پاک حلاله مزدورۍ کې سړی د خپل کور راشن نشي پوره کولی پاک حلاله دیاړۍ کې په زمینداره کې په مزدورۍ کې د خپل ماشومانو فیسونه نشي ورکولی عزتمندو په دې سره د کاروبار خو سړی سوچ نشي کولی د نوي کور خو سړی سوچ نشي کولی عزتمندو نن سیمنټ په 800 روپۍ پورې دی نن سیریا 1,80,000 روپۍ ټن دی عزتمندو او 50 लाख کورونه به عزتمندو ورکوم نو دې هر پهلو باندې سوچ وکړئ دا زموږ ګوره دا دایي ګناه نه ده دا زموږ خپله ګناه ده چې موږ جذباتي فیصلې کوو موږ د سړي کردار ته نه ګورو موږ د سړي خدمت ته نه ګورو عزتمندو خو دې الیکشن کې دا وعده دې بل الیکشن کې دې بله وعده را روان الیکشن کې به دې بله وایي هوا ته ګورو د سړي کارکردګي ته نه ګورو چېرې دا ولاړ څوک دی که تاسو کارکردګي ته کتل د سړي خدمت ته هم کتل او د هواګانو ته هم نه کتلې قسم دې تاسو به ټیک ټاک فیصلې کوئ په میرټ باندې به بیا فیصلې کوئ او کاش که موږ د خپل ووټ یو معیار عزتمندو موږ معیار ځانته نشته ته وګورو دوه وروڼه به خفه شي یو به باچا راولي او بل به بلې پارټۍ والا راولي ای د خدای بنده خپل منځ کې جګړې کوئ
نو سیاسي فیصلې هغه شانتې ولګوي دا زموږ بدقسمتي ده دوه خاندانونه به خفه شي یو به یو راولي بل به بل راولي دوه وروڼه به خفه شي یو به یو راولي بل به بل راولي دوستان به خفه شي د هغه یو کس یو راولي د هغه د قصد بل کس د بلې پارټۍ سره شامل شي دا عزتمند دا خدای شته زموږ د دې ګورې صرف ضروري ده دا خواست کوم چې دا ووټ ډېر قیمتي شی دی عزتمندو دا څه معمولي شی نه دی په دې باندې تاسو خپل نمایندګان لېږئ ستاسو د ماشومانو د مستقبل لپاره فیصلې کېږي ستاسو د علاقې د حقوقو لپاره فیصلې کېږي ستاسو د دې مشرانو دغه لپاره فیصلې کېږي عزتمندو هلته په خپو ودرولو باندې فیصلې کېږي نو که دغه فیصله تاسو جذباتي فیصله وکړئ نو دغسې وخت ستوماني وي څنګه چې په نن ستوماني